على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نسير انصرنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد، عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، ثلاث دریش زندی چې مرسته کوه دی لرا. یومنس اذا اتت، کله چې وقت مستحب راشي، او جنازه چې کله حاضر شي. والایم، او لوند، کوم څه چې واده نه کړی هغه ته وایي لوند. څونه ښایسته نوم یې. او کومه ښځه چې واده نه کړی لونده. بینکاح اذا وجدت لها کفوا، کله چې ورته کفه پیدا کړي. نو دې کې تاخیر نه دی پکار. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الاول من الصلاه رضوان الله. دا سبب د رضامندۍ د الله دی. والوقت الاخر عفو الله. او دا رستنی خدای معافي کوي. بس وایي زه لمونځ یې وکړو، بس معاف مې کړو. او په دې اول وخت چې وکړي نو په دې خدای خوشحاله او راضي شي. وعن ام فروه رضي الله تعالى عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: اي الاعمال افضل؟ قال: الصلاه لاول وقتها. رواه احمد والترمذي وابو داود. وقال الترمذي: لا يروى الحديث الا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وهو ليس بالقوي عند اهل الحديث بنسبه المحدثين باندې چې شوافعي. وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه لوقتها. ندی کړی پیغمبر علیه السلام په خپل وخت رستنی کې مرتين اتبدلا. النبي عليه السلام منځونه په آخر وخت کې یو پیر کړي دي، خو دوه پیری نه دي کړي. دا محمول په علم د عائشې صدیقې باندې، یعنی دوه پیری کړي دي. ها، کم دوه پیری کړي؟ یو دا دی چې جبرئیل امین ولراله په لومبۍ ورځې په اول وخت کې مونځ ادا کړو، په سبانۍ ورځې ورته په آخر کې ادا کړو. یو او دویم مخکې یو تیر شو چې یو سړی ولراله د دې وختونو تپوس یې کوو، بیا زموږ څه ایثار شه. نو په لومبۍ ورځې ورته په اول وخت کې مونځونه وکړو، په دویمه ورځې ورته په اخر کې وکړو. ویل وقت بین هذین الوقتین. نو دوه پیرې خو نبي علیه السلام په اخر وخت کې کړی دی، خو دا فرمایي چې نه دی کړی. نو دا محمول دی په علم د عائشې صدیقې باندې. وعن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله: لا يزال امتي بخير. همیشه به امت زما په خیر باندې یا په فطرت باندې، تر څو پورې چې رستنی کې ما خاندره تر دې پورې چې غونچک شي ستوري. چې کله ستوري غونچک شي کنه نو باس بیا مون مکروه شو. ورواه الدارمي عن العباس. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ان شقك تنشق كدر ما امت باندې ما به امر وتکړه وجوبا چې رسته کې ما خستن تر سلسل الليل یا د نصف شپې پورې. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله: اعتموا تاسو تیرکئ بهذه الصلاه په دې مانځه د ما خستن باندې، فانکم قد فضلتم، تاسو ته فضیلت درکړل شوی دی بها په دې ما خستن په مانځه سره علی سایر الامم. مون نه دی کړی دی لره امت قبلکم مخکې تاسو نه. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: انا اعلم زخ پویما په وخت دې مانځه باندې چې مونږ ما خستن مستنه دي. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يصلي على سقوط القمر للثالثه، په وخت ساقطې دلو د سپوږمۍ د درېمې شپې. د درېمې شپې سپوږمۍ چې په څه ټیم کې پرې وتله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په دغه ټیم کې د ماخوستن مونځ ادا کول. قمر سپوږمۍ ته وایي. په دې اولنو درې ورځو کې ورته هلال وایي. او دیارلسمه شپه، څوارلسمه شپه، پنځلسمه شپه ورته بدر وایي. او اتیشتمه او یو کم دیشتمه او که دیشتمه یي هغې کې ورته محاقه وایي. او د دین علاوه د نورو 21 شپو کې ورته قمر وایي. قمر معنا کې غلبه پرته د په ستورو باندې رڼا غالبه وي.
وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبروا بالفجر خصب والي راولي بسبابني فانه اعظم للاجر رواه الترمذي ابو داود الدارمي. چونکه دا مسلک زموږ سره موافق دی نو دی په لږ تنقید کوي چې وليس عند النساء فانه اعظم للاجر، نو کوي فانه اعظم للاجر پکې نه یې کنه بهم اسبروا بالفجر زمونږ د پاره دلیل شو. الفصل الثالث عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال فرمای كنا امنگم كل ما زیگر سرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنهر الجزور بيغا على لول شوخان تقسیم شو لس تقسیمه او بیا په خوشو موږ خوراک وداغینه غوښه نزیجن وری تکړه شوی مخکې د غایبېدلو د انوار نه چې ته د مازدیګر لمونځ وکړې او بیا اوښ راونیسې او اوښ حلال کړې او هغه لس ځایه تقسیم کړې او هغه بیا پوخ کړې او هغه بیا وخورې او بیا هم لا انور نه غایب شوی نو دا خو دا څونه وختي دا مونځ به کوې نه وکړه. پیکه دیران نو زه ملګرو ته دا ویم چې څوک کلونه وړاندې 12 کاله وړاندې موږ د مودیانو ټولو په شریکه باندې دغه اخیستې وو. څه ورته ویل کېږي؟ هغې به ورته غویا ویل، محمد رکوټې ته به ورته سپوټی ویل، مولي صاحب ورته فقار نو هغه یې حلالول قربانۍ نه چې د اختر لمونځ نه فارغ شو قربانۍ باندې شروع وکړله او د هغې سپوټي نه فارغېدل نو د ماخوستن بانګونې وې بیا دا پخول او بیا د هغې نه بعد څه خوړل نو دا بیا پیکه دې رانه او بیا خوړل هم د ځینې چا خوړل بویه زموږ سره یو کس ناست و د ګاډۍ ډریور نو بل کس پسې ټلیفونونه کول چې ناوخته دی که څه ټیم به رارسېدا دی هغه وایي بس دا پیالې راته پرته ده چې څښم د پیالې نه بیا لږ ګوټ وکړو بیا بیا کېښوست ګوټ فکر دې راغی که چې د پیپسي شربت ګیلاس دې چاته ډک کړو ځان لرې کار وکړه لږ به دې څک کوي دلته بیا بیا ږدي په 27 منټ کې هغه پیالې وڅښل په 27 منټ کې پیپسي ګیلاس هم په 27 منټ کې چې هغې کې هم نیم پرېږدي هلکه راویه نو ګوره دا خو دې قیسې ته یې واړې نو دا خو بیا د مازدیګر لمونځ د سبا خطو نه لږ مخکې پکار دی د سبا خطو نه نو ایله به د لمر د ډوبېدو نه مخکې تا څه خوړلی خوړلی خو چې د صحابه کرامو په شان ته خلک نو پیرانو ته غزنې څه دي په یو ساعت یې ټک ټوک کړي دا خو صحابانو ته د خیر نه دی ورځ ګوستې تېر بیا د دې تقسیمول هم اسان دی په یو ساعت یې تقسیم کړي مهارت یې وي که نه لږ ساعت کې بیا چې دی د پخلي کې هم دا مساله ده چې دې کې داسې ځای نه شته دی چې هغه زر پخېږي او داسې پکې دي چې هغه زر نه پخېږي او خوراک هم زر خوراک یو خو د کبانو والا خوراک دی دا او د نور عام ډوډۍ والا خوراک کې 5 منټ 6 منټ 60 منټ بس دغه دې کې د ډوډۍ نه ځان دغه کوم فارغ وم او ځینې څوک لکه روټۍ ته کښېني نو بیا ورلګي په قلار باندې څه کوي دا خوري نو د دې نه استدلال په دې نه نیول شي چې د مازدیګر لمونځ په مثل ثاني کې کړی دی او مثل ثاني دا د ماسپښین سره تعلق نه ساتي د مازدیګر سره تعلق ساتي نه دا د مثل ثاني نه بعد یې کړی دی خو اوښ هم پکې حلالېږي ټک ټوک کېږي پخېږي خوړل کېږي خو څه غواړي ملا صاحبه ژوندي سړي غواړي ښه دی ښه نو بس دا مسلې دي نو ښه نن به تاسو ته دا سبق لږ سرګیر دا وایم چې د زکام غونډه کې ګیر کړی یم ټول مازغه مې سي ګرم استفریږم نه چې څه ویم صحیح ویم که غلط یې ویم تشریح به پکې کمه کوم ښه وعن عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال مکثنا موږ درنګ تېر کړو ذات لیلتین چټي به هم کړی وی خو نو که دا ورځ یې لږې کېږي چټي نه کېږي
ذات لیلة یو شپه ننتظر موږ انتظار کولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاة العشاء د مونږ د ماخوستن رستنی نو راووتې نه موږ ته هینه په کې ذهب چې علی سلسل لیل او بعد یا پس د دین په لانه درې موږ د فتح نه لګېدله الشیء ایکم شی د شي مشغول کړي پیغمبر علیه السلام له په اهل کې او غیر ذالک یا د دین بل خبره ده فقال نبی فرمایي حين خرج کله چې راووتو انکم تنتظرون تاسو انتظار کوئ د مانځو انتظار نه کړی دی لره دین غیرکم غیر تاسو نه ولولا کې تنوي دا خبره چې اي يسقل على امتي چې درون بشي زما په امت باندې نو ما به موږ کړی په دیو باندې دا ساعت به امركم عظیم ته قامت یو کړم انځو وصلی من یو وعن جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم منذ به کول نحو النزدي من صلاتكم د منذ استاسو ورستاکو به د ماخستن بعد صلاتكم پس د مانځستاسو شیئا لک شانتا شیئا معنا یو کوټه یا لګ ډیر یا لګ کم وکانه یخفف الصلاه بیا اسلام باندې سپک کولو چې خلک په جمع کې تنگ نشي کې کړي دي چې چا واسطه شته شي عبارت شروع کی بسم الله وایا ابي سعيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العتمه فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل مزالار نحو سيسا دنيمي شبه شطر دنيمي فقال خذوا مقاعدكم خپل زینا د ناس ته ونیسئ من ونی و مقاعد انا زی د ناس ته لئن الناس قد صلوا منذ کړي صلوا دا ووي چې زه د دوه زمونه جوړم زمانه به ما قبل مضمون بي دلته غلام درلا دی ودا په دینه ما قبل زمشته دی خو هغه د علم په زور ښکاری او دسی ځینې شی د علم په زور ښکاری کان او ځینې د دسی عام سترګو باندې دغه کېږي دا ښکاره کېږي خبره پېښ شوې نو چې د ویزو مولي صاحب دغه کوي یادوو په ناوګۍ کې موږ چې درس کوو نو موږ څه یو نوی قاري صاحب راغلی او هغه داسې اندازې نه معلومېده چې ډېر تریخ نو د ویزو مولي صاحب ویلي چې د ده څخه ټول کال تېرول به ډېر ګران دي خو ویل زه به دا کرښې له راولم که ته جګړه کوله ته صرف دې نیسه چې په ما غوزار ونه کړي زما نه بېغمه شه ما زه صحیح ونننۍ ورځ هم د یو بل سم څه ګپ شپ لګولې هم نه دي او بس ډوډۍ یې شروع شوه ډوډۍ ته ناست چې یو څو قپه وشو نو د خالي صاحب چې د خولې له قپ و نو د ویزو هغه دا لاس ونیو هغه دا خوله واته سړی خو په قار بیا لږ ساعت بعد ورته بیا ویل مخوره قاري صاحب خولې ورته واته کړه مخوره قاري صاحب قاري صاحب ورته ویل دا ته چې لګې چې ته یې خورې زه خو د علم په زور به عزم کوم نو ته به ورته ویل څه کې هغه چپ پاتې شو هغه دا نه وایي که د علم په زور باندې ډوډۍ نه عزم کېږي نو دا به د علم په زور ښکاره کېږي صاحبه چې د دې نه مخکې زمه شته دی دا اصل کې سوللیو دی که اچھا واخذو دی نیولي مزاجعهم وانکم بشک تاسو لن تزالوا همیشه بیسئ په مانځه کې تر څو پورې چې تاسو انتظار کوئ د مانځه او که چېرته نه وی ضعف د ضعیف او بیماری د بیمار ما برسته کړی وی دې مانځه در شطر اللیل پورې فرمایا وعن ام سلمة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد تعجيلا للظهر منه وانتم اشد تعجيلا للعصر منه تاسو مازدیګر کې ته جلتي ډېره کوئ دا زموږ دلیل شو چې مازدیګر کې دونه جلتي نه ده پکار جی وعن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الحر وقد بالصلاه واذا كان البرد عجلا دا یخنۍ کې به مونځ ګرمۍ کې به مونځ کې تاخیر ولې راوسته ځکه دا ګرمي من فیه جهنم ده جهنم دې ټیم کې وخوټ کېږي نو ته پرې سوال کوه چې کوم ټیم کې جهنم وخوټ کېږي بیا خو دقه ټیم کې عبادت لا زور ورکول پکار ځکه چې جهنم وخوټ کېدو الله غضب راځي وایي چې کوم ټیم کې تا ته څوک قهر او غوسۍ هغه ټیم کې به معافي نه غواړي هغه ټیم کې معافي نه کېږي چې کله قهر سوړ شي بیا ولا راشه لکه یو استاد ستا ته قهر دی سم قهر دی دې ټیم کې دې رجلینې موټرینې وتښته او بیا چې کله یې قهر لږ سوړ شو بیا ولا راشه بیا ترې نه معافي دغه کده غواړه
نو دقه وجه ده او چې کله به یخني ونه په جلدی باندې به کول جی. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعد أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلي معهم فقال نعم. او موږ سره دغه مشران غلط هم کوي خدا د مونږ کار خو د نیکۍ کار دی یعنی د بدانو خلکو سره د نیکۍ کار کې شریکت کول ټیک دی په بدۍ کې اوس شریکت مه کوه. یکونو علیکم امراء من بعدي یؤخرون الصلاة فهي لکم دا ستاسو د پیدي دپاره دي وهي علیم دا په دې وبال دی. تاسو مونځ کوئ د دې سره تر هغه صلوا القبلة چې دې مونځ کوي قبلې ته فرمایه. وعن قبيصة بن وقاص رضي الله عنه قال دا وشو دا بلی وای وعن عبید الله وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار انه دخل على عثمان وهو محصور فقال انك امام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا امام فتنة ونتحرج فقال ونتحرج من په حرج کې واقع کی تکلیف کې واقع شو حرج چې اوس دی فتنې امام پسې مونږ وکړو کوي نکو. فقال الصلاة منچ دے احسن هاغ دے چه عملی کئی خالق چه کل خیسته کر کئی خالق فاحسن معهم و اذا سو کل چه دیو بد کر کئی نتزان بچو ساتا دا اساعت دا با دی باب دے پا بیان دا فضائلو دا مانزا. عن عمارة بن هويبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. جی. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى البردين دخل شاش منذ كدو يخ منذ صار ما خستن کی خنی ډیر جمی کی دخل الجنة جنت تب داخل شي. دخل په معنا د يدخلوا جنت تب داخل شي خود دی يدخلون تعبیر په دخل سره ذکر کو د فعل د تيقن چې دا خبره دا سی یقینی ده لکه د شی کار. یتعاقبون فیکم رست راځي په تاسو کې ملائک باللیل و ملائکة بالنهار او راجمه کیږي په مانزه د سبا کې او په مانزه د مازیګر کې. دا تعاقب دا معنا چې ولاړ شي بل راشي یو بل پسې راځي په تاسو کې ملائک د شپې او ملائک د ورځې. یعنی ګوره دا د اوس سار چې کوم ملائک راغلي دي نو مازیګر باغ ملائک زی نوري براشي او بیا چې مازیګر کمې راغلي نو سار کې باغ زی نوري براشي. او دا ملائکی چې دی دا په ګڅه وګه باندې په خی وګه ناستي په خی وګه باندې د نیکۍ واده دی په ګڅه باندې. علامه ابن ملقن په شرح د بخاری کې لیکلي دي چې دا د نیکۍ والا ملائکی خدای بدلی د خی وګي والا یو ورځ یو راوځي بل ورځ نوري بل ورځ نوري بل ورځ نوري بل ورځ نوري او دا د بدی والا دقه ملائکی دي چې سار کمی تیری دی مازیگر راشي و مازیگر چې بیلا شي غسار راشي دقه ملائکی دی دا نه بدلی وی دا ولی وی الله پاک دی بندگانو سره احسان کوي د دې لپاره چې د نیکۍ ګواهانی ډیر شي او د بدی ګواهانی دقه څلور په څلور باندې پاتې شي زیاتی نشي. جی. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وأعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. وعن جندب بن القسري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلب من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. بيبا نسكور ورزيد لرا فمخ باندې دا يكب کی مخ کی کلام ته شعر تر استماویلو چې د دې دا مجرد دا متعددي او مزيدي لازمي دي. يكب معنا دا چې په خپل باندې به نسکور ورزيږي او يكبه معنا دا چې نسکور به وغورځي دلا په پړ مخ علی وجهه پړ مخ په نار جهنم په ور د جهنم کې. جی. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. اچھا که چاته پته لګي د خلکو ته چې سدي په بام کې او په صف اول کې به نه مندلې مګر دا چې قرعه واچي پاغې نو خامخا به قرعه پاغې چولې
او که پته ورته وې ما په تهجیر چې په غرمې تلو کې څونه ثواب دی نو وړاندېوالی به شوی دي ته ولې ولونه ما په العتمه په تیاري کې څونه ثواب دی مانځله او په سبا کې نوتوهما ولو حبا اگر که په خړکو سې وي همداسې وشو په ایران کې بې قراندازي په اذان صحابه کرامو کړې وه ځکه چې کوم مؤذن مقرر نو هغه په ایران کې شهید شو نو بیا یو ویل زه به اذان کوم بل ویل زه بیا کوم نو په دې قراندازي واچوله جی وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. دې کې دوه توجیه دي یو توجیه دا ده چې دا د ماخوستن لمونځ چې څوک په جمع وکړي نو د دې اجر د نیمې شپې په مقدار دی او دا د سبا هغه چې وکړي نو د دې اجر د باقي نیمې شپې په مقدار دی دواړو سره ټوله شپه ډاکه شوه نو ماخوستن او سبا مونځ په یو انداز شو او دویمه توجیه دا ده چې د ماخوستن مونځ اجر او ثواب تر د نیمې شپې پورې دی دې باندې د نیمې شپې د عبادت اجر میلاویږي او د سبا هغه ډیر دی هغې باندې د کلهمې شپې اجر او ثواب میلاویږي جی وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلبنكم الاعراب على اثم صلاتكم المغرب قال وتقول الاعراب هي العشاء وقال لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء فانها في كتاب الله العشاء فانها تعطم بحلاب الابل. فانها تعطم داب په تیاره کې کېدو په وخت د رالوشلو د اوښانو کې د اوښان د ماخوستن چې څه ټیم کې موږ دا جمع کوو دې ټیم کې به د اوښانو والا اوښان راوستل او رالوشل دی په دې ټیم کې نو دا دې به دې ته عتمه ویلې نو تاسو له دې د اعرابو دې مونځ ته عتمه ونه وایي عتمه خو تیاره ده او دا مونځ چې دی نو دا خو سبب د رڼا دی تاسو ته د عشاء مونځ وایي جی وعن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاه الوسطى صلاه العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. خواب نو موږ یې بند کړو د مانځه درمیانه نه چې هغه مونځ د مازدیګر دی الله پاک دې ډک کړي کورونه د دې قبرونه د دې ناره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کفارو تخیري ثابتې دي زمونږ د احناف او د حنابلو مذهب دا دی چې د صلات وسطی د دې نه مراد چې دی د مازدیګر مونځ دی او دا د اکثرو صحابه او د اکثرو تابعینو رایه ده او د امام شافعي صاحب او د امام مالک صاحب مذهب دا دی چې صلات وسطی نه مراد د سبا والا مونځ دی نو اگر چې امام شافعي صاحب د سبا والا مونځ ته صلات وسطی ویلې دی خو امام نووي ویلي دي وی والذي تقتضيه الاحاديث الصحيحه انها العصر وهو المختار احادیث صحیحه د دې تقاضا کوي چې دا د مازیګر مونځ دی دغه مختار قول دی المجموع شرح مهذب دریم جلد وی 61 صفحه کې ویلي دي نو راجح دا دی چې دا صلات وسطی دا د مازدیګر مونځ دی دا ډېر دغه قیمتي دی بعضې علما وایي چې دا 3 پیرې لیکل شي یو دا دی چې دا کم ملایکو دغه ټیم پورې ډیوټي وشوله دې وی ولیکي دا لاړ شي او نوې نورې ملایکې چې راشي نو هغې هم دا مونځ ولیکي او د دې دواړو په منځ کې نورې ملایکې دي چې کله دا یوه لاړه شي او هغه نورې راځي په دې منځکار کې لږ ټیمي هغې هم لیکل کوي نو وایي هغې هم دا ولیکي نو 3 کاله دا مونځ ولیکلی شي. الفصل الثاني عن ابن مسعود وسمرة بن جندب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ان قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهد حاضرېږي دې ته ملائکة الليل وملائکة النهار یشک قرآن الفجر قراءت د سبا د جمع کان مشهودا دا دې حاضر کړی شوی دې ته ملائکې حاضرېږي د سحر جمع دې ته ملائکې حاضرېږي د قراءت ته غوږ دي اوري دا قیمتي دی دی بل وخت کې وایي صلات الوسطی صلات الظهر ولې ځکه دا په منځ کې دی رواه مالک تعلیقا
دې ته لیکي چې سند یې ولنه دی نقل کړی دا ذکر کړی فرمایه وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي مونځ یې کو د ماسپښین په غرمې کې او نو چې مونځ یې کو مونځ چې هغه ډېر سخت په اصحابو د پیغمبر علیه السلام باندې منها د ماسپښین د هغې نه ځکه دې کې به ګرمي ډېره وه نازل شو دا آیات حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی وقال او وی فرمایل چې ان قبلها مخکې د دې نه صلاتین دوه منځونه دي وبعدها او پس د دې نه صلاتین دوه منځونه دي نو دې ته د ویل حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی دا آیات چې قرآن شریف کې کوم ځای کې راغلی دی نو د دې د ما قبل او د ما بعد سره ربط نه جوړېږي د دې نه مخکې هم د ښځو او د طلاقو بحث دی او د دې نه ما بعد هم د ښځو او د طلاقو بحث دی نو په منځ کې حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی څنګه ربط نو یو ډله د مفسرینو دا وایي چې د الف نواله د یې پورې هر ځای کې ربط دا په حسن کې خلل پیدا کوي ځینې ځایونه داسې هم پکار دي چې دا بې ربطه وي نو یو د هغې نه دا ځای دی او دویم دا ځای دی چې لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه د دې د ما قبل او د ما بعد سره ربط نشته یو قول خداش دویم قول دا دی چې نه د دې ربط شته دا په طریقې د جملې معترضې راغلی دی د پاره د یو پیدې دې نه مخکې د طلاقو بحث دی مخکې د طلاقو او د ښځو بحث دی او وروسته هم د ښځو د طلاقو بحث دی دا منځ کې دا مونږ د دې دپاره راوړو اشاره وکړه دې خبرې ته چې طلاق به نه واقع کېږي ښځې او د خاوند جنګ جګړې به نه راځي که چېرته دا خلک د مونځ پابند شي مونځ کې اتفاق پروت دی چې کوم کور کې مونځ وي په هغې کې به جنګ جګړې دا به نه وي دا یې دې شو دپاره راوړو او بعضې وایي ربط یې دا دی چې مخکې هم د ښځو بحث دی او وروسته هم پسې د سره د ښځو بحث دی نو په دې منځ کې ورته دا مونځ ځکه راوړو ویسې نه چې د ښځو په بحثونو کې لاړ شئ مونځ درنه غوره پاتې نه شي حافظو علی الصلوات فکر دې راغلی طالبانو ته خو د زوجاتو بحث شروع که او یو ځای ته د ځان سره روان که به د ځان نه به خبر هم نه وي فکر دې چې قیصه ورته ختموله سره ډېرو ته به دې رسولې نو وایي ګوره د ښځو په بحث کې روانې بریک نیسه مونږ درنه چېرته دغه نه شي قضا نه شي حافظو علی الصلوات ټولو منځونو باندې خاص کر مونږ درمیانه باندې کان یقولان الصلاة الوسطی صلاة الصبح رواه في المؤطا ورواه الترمذي عن ابن عباس بن عمر تعليقا جيم وعن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا الى صلاه الصبح غدا برايه الايمان ومن غدا الى السوق غدا برايه ابليس سوچ سر وختي لاړې مونږ د سبا ته نو ځان سي سر وختي ور جنډه د ایمان په لاس کې د ایمان جنډه او چې څوک اول بازار ته سوق بازار ته وي دی بازار ته سوق ولې وایي لأن الناس جالسون فيها على أسواقهم غالبا او دویمه وجه دا ده چې د بازار ته سوق ځکه وي لأن المبيعات تساق إليها مبيعات دې ته راچلول شي نو سر وختي به وي سي جنډه د ابلیس د بازار چېرته صفت تاسو اورېدلی په احادیثو کې الاسواق مواعید الرحمن په حدیث کې راغلي بازارونه ځایونه د وادي دي د رحمان باچا خدای پاک چې د رزق وعده کړې ده نو تا ته هغه د رزق وعدې په کوم ځای کې پوره کوي په بازار کې ښه نو دی صفت شو او ابلیس د ابلاس نه دی نه امیدۍ ته وایي فرمایه باب الاذان دا اذان چې دی نو دا د خصایصو د دې امت نه دی د دې امت خصوصیت دی مخکنو امتونو ته اذان نه او شروع د اذان د کمی زمانې نه شوې ده په دې کې دوه ریګانې یو ری دا ده چې د هجرت نه بعد شوې ده پس د جوړولو د مسجد نبوي مبارک نه دویم قول دا دی چې نه د دې اذان شروع شوې ده
په شپې د معراج کې چې د پیغمبر اسلام د معراج نه واپس رالی نو شروع شو خو لیکن دغه روایت دغه قول خطا دی ولې په دې کې طلحه بن زید متروک راوي راغلی دی طلحه ابن زید او الروز الانف دویم جلد او په 19 صفحه باندې دا په صحیح سند سره راغلی دی چې دا د معراج په شپه باندې پیغمبر علیه السلام ته ورکړی شوی نو تطبیق دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د معراج په شپه باندې نبی علیه السلام د ملایکو اذان اورېدلی و غوښتي او ته میلاو شوي وو او بیا نسیم منسین شوي وو دوباره په خوب په ذریعه باندې خپل دې څه وکړو شروع وکړل اذان په لغت کې اعلام خبرداری ته وایي په اصطلاح کې څه ته ویل کېږي اعلام مخصوصه په الفاظ مخصوصه په اوقات مخصوصه کې په دې اذان کې اختلافات دي یو اختلاف په چا کې دی مولا صاحب په کلماتو کې دی امام شافعي صاحب او امام مالک صاحب دواړه د ترجیح قائل دي ترجیح پیژنې چې دا شهادتین به یو پیره په قلار وي به تیز وي زمون په مذهب کې سلوف شو دا په مذهب کې اتش ځکه یو پیر به پوروم او دا نور دواړه امامان قائل نه دي دویم اختلاف دا دی چې د اول سر کې چې دا کم باندې الله اکبر سلور الله اکبر نو دا ایمه ثلاثه وی دا سلور الله اکبر دی او امام مالک رحمه الله وی دا دوی دی نو آزان زمن په مسلک کې شو پنځلس کلمې او د احمد بن حنبل امام مالک سے په مذهب کې شو ولس کلمې ځکه هغه سره د ترجیح قائل دی او د شافعي سے په مذهب کې شو 19 کلمې د دې مالک سے د دې 19 نه ولې ولسو تعالی ځکه ولني څلور الله اکبر شافعي سے د څلور قائل دی امام مالک سے د دوه قائل دی داینه چونش دویم اختلاف دی چې دا اقامت په نظم باندې ولس کلمات دي ولس ځکه دغه د اذان والدي قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه او سره دا ولس شو او احمد بن حنبل او امام شافعي صاحب د دیو په مسلک کې چې دی نه ایولس دي دیو د چا قائد دی سیب علیہ رحمت دی ایتار قائد دی ایتار او دا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة دا تکی بگی دو پیری وی نوری یو وی او امام مالک رحمه اللہ تعالی پا مسلک کی اقامت لست کی دی اغا قد قامت الصلاة هم یو پیر وی دا اختلاف آزان چې شروع کېدو نو د شروع کېدلو طریقې څه د شروع کېدو هغه دا وه چې یو اجلاس پیغمبر صلی الله علیه وسلم را طلب کو مشورې کوله چې یاره دې منځونو له به دا خلک څنګه رابلو یو کس پکې دا مشوره ورکړه چې صیب اور به بلو نو لوګې به خلک ویني نو خلق با منزل راضی وی نه دا خود مجوسیان کار دی نو بل کس پکې مشوره ورکړله چې یاره ټلی به وویل دا ټلی خو هم د نسواراو کار دی بل پکې مشوره ورکړله ویل شپېلۍ به وویل شپېلۍ هم صحیح کار نه دی لنډه دا د څه فیصله ونه شوله چې څه به کېږي صرف عارضي طور دا فیصله وکړه چې صلات جامعه دا اواز وباسئ نو عبدالله ابن زید ابن عبد ربه
دا صحابي مبارک وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اجلاس نه غمجن واپس شو نو د هغه د غمجنوالي د کبله زم غمجن واپس شو چې نبی علیه السلام خفه و زم خفه و نو ویل چې څملاستم اوده شو خوب ګورمه یو کاکا دی او د هغه سره یو شپېلی ورسره ده روان دی ما پسې ورمنډې کړل دي کاکا جي اتبیع هذا الناقوس دا شپېلی نه خلصې هغه راته وویل چې ته په شپېلۍ باندې څه کې ویل ما ورته وویلې چې مونږ په دې باندې خلک مانځه ته رابلو دا به ووو نو خلک به مانځه له راځي وی هغه راته وویل چې افلا ادلک علی افضل من هذا د دې نه درته ښه کار نه درښیم چې په هغې خلک مانځه له راوبلئ ویل ما ویل چې را وښیه وی قبلې ته یې مخ کړو او په اذان باندې ورلې دا صحابي مبارک چې رئیق شو نو رالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خوب بیان کن رسول الله وفرمایل هذه الرؤیة حق ان شاء الله عز وجل ولكن صوت بلال ارفع منك د بلال آواز تا نړۍ اوچت دی نو ته القا وکړه په بلال هغه ته یې په ورو ورو وایي هغه به یې په چغه باندې وایي نو چې بلال اذان شروع کړو عمر رضی الله تعالی عنه رامنډه وی او د ډېرې جلتۍ نه دا څادر په دې خپو کې ځان سره راکاږي او ځان یې راغورځو ویل یا رسول الله دا څه چې ویل شي دا خو ما خوب کې لیدلي داسې اذان دقه اذان ما په خوب کې راغلی لیدلی بل صحابي رالی وی ما لیدلی بل رالی وی ما لیدلی لنډه دا د 14 صحابه کرامو په دغه شپه باندې اذان په خوب کې لیدلی وو 14 صحابو په خوب باندې دا اذان مونږ ته الله پاک راکړ بلې موږ لره په خوب کې څه شی راکړي دا تسبیحات دا بل راشي چې دا درې دېرش کاله تدین په نسایي کې راغلي دي نسایي کې چې ملایکې راته په خوب کې ویل صحابي پیغمبر اسلام ته وایي چې دا تاسو درې دېرش ویستئ نو دا یو ټکی الله اکبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله دا لا اله الا الله مو سره سیوا کوي نو پنځه شي وایي نو سلبتې پوره شي نو پیغمبر اسلام فرمایل دقه رنګې تاسو وکړئ او یو قرباني مونږ ته په څه کې میلاو شوې ده په خوب کې میلاو شوې ده نو 14 صحابه کرامو دا خوب دغه کړی دا لیدلي نو د هغې نه بعد اذان دغه شو دا شروع شو صاحب علیه رحمت اوس راځه دا اذان دا د دیو دغه دا دلایل دي کنه چې وان یوتر الاقامت اقامت کې به ایتار کوي او اذان کې به بیا وایي چې لکه دا د غم دی دا ترجیب هم پکې راوړي زموږ دپاره دلایل دا دي چې په ترمذي شریف کې راغلي دي چې کان اذان النبي صلی الله علیه وسلم شفعا والاقامة شفعا اذانم شفع جوړه اقامتم جوړه بل د ابو جحیفه رضی الله تعالی عنہ روایت دارقطنی را نقل کړی دی چې ان بلال رضی الله تعالی عنہ کان یؤذن مسنا مسنا ويقيم مسنا مسنا اذان مسنا دی اقامت مسنا دی دریم دارقطنی کې د سوید بن غفلا رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې سمعت بلالا يؤذن مسنا ويقيم مسنا سلورم چې کوم د طحاوی شریف کی روایت ہے ان بلالا یسن الاذان والاقامت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تسنیت د اذانم کو تسنیت د اقامت میں او چې په کوم ځای کې دا راغلی و ایوتر الاقامت نو دلته د ایتار نه مراد ایتاری صوتی مراد دی ایتاری صوتی ګور ایتاری صوتی دی ته چې په اذان کې غدا وي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله دو پیش او په اقامت کې بواز یو پر وي اشهد ان لا اله الا الله هو اشهد ان لا اله الا الله یوزن حي على الصلاه حي على الصلاه دواړه په یو आवाज باندې وي نو کوم و ایو تیر ایتار چې راغلی دی مراد د ایتار نه
ایتار صوتی مراد دی ایتار د کلمې ته نه دی مراد بل دا د کته چې ایتار د اقامت راغلی تاسو هم الله اکبر دوه وای یو په کادا چې د سی ویل الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه الله اکبر لا اله الا الله اته کلمې وي تاسو په مسلک کې به ودی ایور ست خبر الله چې ایتار وین خو اره کلمه به یو پیرول پکا دي او بل دا چې کوم دی قاضي شوکانی صاحب غیر مقلد وایي چې دا د افراد د اقامت والا احادیث اگر چې زیات صحیح دي ځکه چې په صحیحین کې راغلي دي لیکن د تسنیت والا روایات دا هم په یو زیادت باندې مشتمل دي رجوع ورته لازمه ده قانون دا دی چې کوم روایت په زیادت باندې مشتمل وي هغه روایت له به اعتبار وي هغه قانون ته دی لاړی شیخ زکریا رحمت الله علیه فرمایي چې د دې بل مقصد دا دی شفع د اذان ایثار د اقامت دا دی چې اذان به شفع او اقامت به ایثار یعنی سحر کې به دوه اذان کېدل یو به حضرت بلال کولو او بل به عبد الله ابن ام مکتوم کولو یو قبل الوقت یو بعد الوقت او اقامت به صرف دا یو پیرو دویمه پیر کې بینو ابراهیم نخعی رحمه الله فرمایلی دي وی اول من نقص الاقامه معاویه رضی الله په زمانه کې دا د اقامت کې دا کمواله راغلی ها او بعض علما وایي چې بنو امیه صرف د هغې په دغه کې دا اقامت کې دا کمواله دغه شوی دا راغلی دی او حافظ ابن حجر سے وایي چې حق خبره دا ده چې حدیث ابي محذوره په تسنیه الاقامه مشهور تسنیه د اقامت دا ثابت شو فرمایا وس عن انس رضي الله عنه قال ذكروا النار والناقوت فذكروا اليهود والنصارى فامر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامه قال اسماعيل فذكره اليهود فقال الا الاقامه وعن ابي محذوره رضي الله عنه قال القى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تدينه بنفسه فقال قل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم تعود فتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ په نوم کې اختلاف دی استیعاب کې ابن عبد البر په څلورم جلد 177 کې وایي چې حق دا ده چې سموره بن سعید د نامه ده سموره بن سعید الفصل الثاني جيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين والاقامه مره غير انه كان يقول قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه وعن ابي محذوره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان 19 كلمه والاقامه 17 كلمه دا په دې یو ټکي زمونږ دلیل شو چې اقامت ولس کلمې دي او په دې نور لسو کې دا چا دلیل شو د امام شافعي رحمه الله دغه شو دا دلیل شو خجي وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني سنة الأذان قال فمسح مقدم رأسي قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله تحفظ بهما صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وعن بلال رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطوين في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر تصویب باندې کې په هیڅ کې د موضوع نه مگر په مانځه د سبا تصویب درې معنی دي تصویب الصلاة خير من النوم دي ته وایي دلته دا مراد د تصویب دویمه معنا د اقامت کول دا معنی یو دلته نه د مراد اقامت په ټولو منځونو کې شته د تصویب دا دریمه معنا ده چې کله جمع ودرېږي او ته اوازو کې شریک راخدې وبخه ځای جمع ودرېده قاضي صاحب مفتي صاحب پاچا صاحب وزیر صاحب جمع ول تیار شو جمع ودرېږي د تصویب دریمه دغه معنا
نو دا اولنې صرف د مانځه د سبا کې دی، نورو کې نشته دی. او دا دویمه معنا باندې تصویب په ټولو منځونو کې دی. او په دې دریمه معنا باندې هم د متأخرینو فقهای احناف په نسبت باندې په هر منځ کې دا جایز دی. هر منځ کې جایز دی. متأخرین اوس په دې باندې فتوا ورکړي که خلکو کې ناراستي دغه شوې ده راغلې ده. فرمایه وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا قمت فاحجب واجعل بين اذانك واقامتك چې کله ته اذان کې نو فترسل په ورو باندې کوله اذان کوه فترسل په ورواله دې طریقې چې اذان به زر نه ختمې ولا لږ ټیم به ولور کې چې کله اقامت کې نو فاحضر جلتي کوه په تلفظ کې زر ختم شي. واجعل بین اذانک و اقامتک په اندازه دومره چې فارغېږي خوړونکی د خوراک نه او سکونکی د سکاک نه او معتصر یعنې قضا حاجت کوونکی د خپل قضایي حاجت نه چې کله داخل شي لپاره د قضایي حاجت ټیم به پکې ورکوي. دا څنګه چې خلک دا پاو شل منټه ورکوي که دا ټیم ورکول پکار دي. د سار د اذان او د جمع په منځ کې شپېته آیاتونو په مقدار باندې ټیم پکار دی. ساعت د ماسپښین په هغې کې چې دی نو د دېرشتو آیاتونو د لوستلو په مقدار باندې فصل پیداوالی دا پکار دی چې اذان او اقامت کې دومره ټیم راشي. او د ماخوستن او دارنګې د دغه والا د مازدیګر د دې کې د شلو آیاتونو په مقدار باندې فصل پکار دی. او د ماښام د بانګ او د اقامت په منځ کې د 3 آیاتونو په مقدار باندې فصل دا پکار دی. ولا تقوموا تاسو مو ودرېږئ حتی تر دې پورې چې تاسو وینئ ما لره. خلک به په سب کې کله دغه کېږي دا ودرېږي. د امام شافعي صاحب او امام ابو یوسف صاحب فرمایي بعد الفراغ من الاقامت چې کله د اقامت نه فراغت وشي بیا به وروسته خلک په صفونو کې ودرېږي. او احمد بن حنبل وایي چې کله قد قامت الصلات وویلی شي نو بیا ودرېدل پکار. او زمونږ طرفین وایي چې کله حي علی الصلاه حي علی الصلاه ویل شي نو بیا ودرېدل پکار دي. ټیک ده. او د امام مالک رحمه الله رایه دا ده چې د اول سر نه ودرېدل پکار دي. او دقه اکثرینو عالمانو غوره کړې ده. زمونږ متاخرینو په دقه باندې فتوا ورکړې ده چې د اول سر نه ودرېدل پکار دي. وروسته بیا صفونه نه سیده کېږي یا به سب ګډوډ پاتې کېږي یا به تکبیر تحریمه د هغې هغه کمال د انسان نه فوت کېږي. نو د مخکې نه صفونه برابرول خو کله چې صف برابر شي بیا اقامت شروع شي. نو اصل کې مسلکونه پکې دغه دي. فرمایه وعن زياد بن الحارث السوداني رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اذن في صلاه الفجر فاذنت فاراد بلال ان يقيم وقال اراده بلال وکړه چې اقامت وکړي. نو فرمایل چې د سودا والا ورور راغلی دی قد اذن دا اذان کړی ومن اذن فهو يقيم. فکر چې ګوره اذان چا وکړو نو اقامت هم د هغه دغه ده حق دی. دا مکروه ده چې اقامت بل سړی دغه کې دا وکړي. فکر دی د کراحت منګه قایل. او دا روایت ضعیف دی کې عبدالرحمن بن زید الافریقی دی. دا ضعیف دغه دا راوی دی. خودونه دا د کراحت پیدا کو بیخي ممنوع نه ده او مکروه ده. جی الفصل الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فتحينون بالصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا مثل ناموس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر ولا تبعثون تاسو نه دیږي رجلان یو سړی چې هغه واز کوي په مانځه باندې په اسلام یا بلال قم فنادي بالصلاة. جی وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنهما قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يوم يزرب به للناس لجمع الصلاه طاب بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا في يدي فقلت يا عبد الله اتبيع الناقوس قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به الى الصلاه قال فلا ادلك على ما هو خير منه. آیا زه ښودل نه کوم تا ته په هغه چې بهتري د دې نه؟ فقلت له بلا ولې ضرور؟ قال تقول الله اكبر الى اخره وكذا اقامت فلما اصبحت اتيت رسول الله فاخبرت بما رايت فقال انها لرؤيا حق.
دا خوب د رښتینی دی ان شاء الله تعالی. او دغه بل د تسبیحات ولا نسائی کې بالبیجل 198 کې راوړي فقم مع بلال فالقي عليك ما رايت فليؤذن به. ځکه دا ډېر انداز صوت چته واز والدې من کړه. فقمت مع بلال فجعلت القيه عليه ويؤذن. جي قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لقد رايت مثل ما اري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. وعن ابي بكر رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاه الصبح فكان لا يمر برجل الا ناداه بالصلاه او حركه برجله. وعن مالك بلغه ان المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلاه الصبح فوجده نائما فقال الصلاه خير من النوم فامره عمر ان يجعلها في نداء الصبح. داسې چاته مو وایي په اذان کې دا وایه چې صلاتو خیر من النوم. او دا خزاو به په خفي باندې یا دا د چې دا کم دون دا به د خپل غټ ګوتې نه ونیو دا د راپاسولو ښه طریقه ده. یا دا د چې دبه ولا د خپل ولا چې پاسېږه. جی وعن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابي عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يجعل اصبعيه في اذنيه وقال انه ارفع لصوتك. باب فضل الاذان واجابه المؤذن. جی الفصل الاول عن معاويه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه. المؤذنین با اطول الناس ډیر اوږده د خلکو نه اعناقا په اتفاق د سټونو سره یوم القیامت په ورځ د قیامت. د دې خو یو معنا دا ده چې سټونه به اوږدې وي د عزت دی. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجمعه کې روانو نو پیغمبر علیه السلام قد قامت درمیانه و خو بیا به په ټوله مجمعه کې پیغمبر علیه السلام د ټولو خلکو نه په وګو سره لولو. نور خلکو د پیغمبر اسلام د وګو پورې وو نبي علیه السلام به اوچت. نو دا عزت شو د دې مؤذنینو هم. دویمه دا ده چې اعناق هلکه وایي د پلانکي چې دی څټ دغه دی دا اوږد دی څټي دغه دی دا اوږد دی معنی زور یې ډېر دی اعمال یې ډېر دي نو د دیو به اعمال ډېر وي ځکه چې دا څومره خلک د دیو په بانک باندې منځونو له راشي نو دا اجرونه دیو ته میلاوي شي. بل دغه دا دی صاحبلی چې دا اعناق دا معنا ده چې هلکه دنګه غړۍ به ګرځي امیدونه به د الله پاک جل جلاله نه ډېر وي او شرمنده به نه وي. نو اطول الناس اعناق به یوم القیامه په اذان کې ډېر لوی اجر او ثواب دی په اقامت کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د مانځه نه فارغ شو چې سلام یې وګرځاو نو راپاڅېد د سړو صفونه یې کراس کړه زنانه او صفونو له لاړ. فقال يا معشر النساء إذا سمعتن أذان هذا الحبش وإقامته فقلن كما يقول. إذا بلال حبشي رضي الله عنه أذان إقامته وري داسي كلمات تاسم واي فإن لكن بكل كلمة ألف درجة. فيو تكي بتاسو تلس دس لا كني كي ملاوي. صحابة حيران شو شدي خلط وخلط وي أجر ملاو له مكتب ملاو شكنا. نو عمر رضي الله تعالى عنه عرض وكره حاز للنساء فماذا للرجال فقال ضعفين يا عمر. سړو ته به الله د دې په ډبل اجر ورکوي. هغه څومره دی چې شل لاکه نیکۍ به په یو ټکي باندې ورکوي. نو اذان او اقامت کې ډېر لوی اجر او ثواب. جی وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان له زرات حتى لا يسمع تاذينا فاذا قضي شاکي شیطان او د شیطان د پاره سوي زرات فکر دی. ته په سوال دا کوه چې تلاوت کېږي نو د هغې سره په شیطان ضرورت نه راځي او په اذان سره راځي. جواب دا دی دا د قبیلې د تأثیر بالخاصې نه دی. دا در شي خپله یو خاصه کوي فکر دی. او بله وجه دا ده چې دا ځکه دا ضرورتي د ده نه ځي چې حدیث مبارک کې راغلی دي چې اذان هر څوک واوري انسانان او که دا نور حیوانات او که دا کاڼي بوټي په ورځ د قیامت به د انسان د کلمې او د ایمان ګواهي ورکوي. نو شیطان دې ګواهۍ ته چېرته تیار دی دی چې د شور او پکړ ساز کي
اوازونه دغه کوي د وباسي ذرات ترې نه ځي حتی تر دې پورې چې وانوري اذان لره نو په اذا قضي النداء اقبل بیا راوړاندې شي تر دې پورې اذا صوبي به په صلات کله چې تصفیب وشي په مانځه باندې تصفیب څه ته کېږي ګوره ما ته چې تصفیب درې معنی دي اوس دلته دا په کومه معنا باندې دی اقامت ادبر حتی تر دې پورې چې کله پوره شي د اقامت نو بیا راوړاندې شي حتی تر دې پورې یختر چې د خطر واقع شي ان حایل واقع شي په مابین د سړي کې او د هغه د زړه کې اذكر قضا دا ورته وایي چې پلانکې کار یاد کړه پلانکې یاد کړه لما هغه چې دته نو یاد حتی تر دې پورې یظل الرجل اوږدې سړی پته ورته نه لګي کم صلی چې مونږ یې څونه کړی جي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا وابنو یګدوال د اواز د مؤذن پیریه او انسان نه یو شی مګر ګوي په کې د پاره ورځي د قیامت باندې شیطان د خېټې نشټینګې دي ځکه دا ضرورتي ولي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فانه من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم صلى الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا ينبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو من سال ذو مقدار مچ غب زيما دا یقین دی خو پر خپل عاجزی کوي فمن سال چاچی او تزما د پر وسیله نو حلت عليه لازم بشي په باندې حلت له على فمعنى ذلك شفاعت بدا حكومات محمد الوسيلة والفضيلة جي وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وعندي كده دوران له الدرجة الرفيعة. علامة السخاوي رحمه الله فالمقاصد الحسنة کی اور دارنگی تلخیص الخبیر کی حافظ ابن حجر سے دیو دوانو فرمایلی چې دا زیادت ثابت نه دی دا والدرجة الرفيعة نشت لیکن علامہ ابن سنی په عمل اليوم واللیلہ کې ثابت کړي دا روایت یې راوړی چې هغې کې والدرجة الرفيعة شته خو د حیرانتیا خبره دا ده چې دا عمل اليوم واللیلہ او د نسائی د دې دوانو سند یو دی او په نسائی کې پکې والدرجة الرفيعة نشته او په عمل اليوم واللیلہ په هغې کې شته خلاصه ونچوڼې دا دی چې معارف السنن کې بنوري صاحب او دارنګې شاه ولی الله صاحب دیو فرمایي چې دا زیاتوالی چې دی مثبت بالنقل په نقل کې ثابت دی والدرجة الرفيعة که پکې څوک وایي صحیح دی ها اوس دا مسله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې اذان کړی دی که نه دی کړی یو ځای کې خدا راغلی دی چې په اذنا حافظ ابن حجر فتح الباری کې فرمایي چې مراد یې دا دی چې امر بالاذان یې کړی چې اذان که په خپل اذان نه دی کړی جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه رأی دا ده چې نبی علیه السلام اذان کړی دی ځکه یو روایت د ابن ابي ملیکه پکې راغلی دی په سنن د سعید ابن المنصور کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن رضی الله تعالی عنہ په غوږ کې اذان کړی و اوس دا اذان چې دی نو ماشوم په غوږ کې پکار دی د دې نه علاوه نور ځایونه کې شته دی بیهقي په دلایل النبوت کې راوړي چې کوم ځای کې پیریان ایرول کوي نو هغې ته هم اذان ویلی شي کم څاروی سرکشه دی غوږ کې ورته بانګ وکړه د چا ښځه بیبي سرکشه ده غوږ کې ورته اذان وکړي
د چا خاون بد اخلاقه دی غوږ کې دې ورته اذان وکړي ماشوم سرکشه دی غوږ کې دې ورته اذان وکړي په دې باندې دلایل هم شته دی احادیث په احیاء العلوم د غزالي کې غمزده انسان دی چټي په چټي خپي نو هغه ته په دې راوي نیسو په دې غوږ کې ورته بانګونه وکړه د میرګو والا مریض دته هم کوي شي حاشیه د بحر د شیخ رملی رحمه الله دا حاشیه ده هغه کې دا ویلي غضبناک انسان ټول عمر چې د مرچو په څټه باندې سور وي غضبناک دی هغه ته هم کوي شي بل وقت الحرب جهادي میدان کې هم کوي شي ټول باندې هم کوي شي صرف الله اکبر هم ویلی شي ټول باندې هم کوي شي ها الفاظ و معانیو میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور دونوں اذان میں کڑی لی فرق دے گا تو جماعت کے اذان خاص آن دے اور فاغ میدان کی گران دے شکل اور اولگیگی دی ٹیم کی اذان کولم ثابت دی شکل لار ورکشی لار د پیدا کول د پارا اذان هم مفید دی دا مې د خبرې وکړي د شرح شرعة الاسلام نه بکلی راځي او د طاعون بیماری کې چې دی نو دې کې بعضې فقهاو رد کړی دی چې نه دی ثابت او بعضو کې د دې جواز را نقل دی کفایت المفتی کې وګوره بکلی راځه اوس فرمایه وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرد اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغارا يغير معنا لط ناڅاپه حمله اغاره ناڅاپه حمله ناڅاپه حمله به په دوه قسمه ده یو چې د یو جانب نه وکړي نو هغې ته سن وایي په سین سره سن او چې د هر جانب نه پې غورځنګ وکړي نو هغې ته شن وایي نو ناڅاپه حمله دقه ته اغار یغیرو او چې یو جانب نه نو سن شو چې د دوه جانب نه نو شن شو فسمع رجل يقول الله اکبر الله اکبر فاسلم على الفطره ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال اسلم خرجت من النار فنظروا اليه فاذا هو راعي معزا ناس په داسې روون کې د چیلو دا حدیث دلیل شو زموږ د احنافو چې دا جواب د اذان دا دغه واجب نه دی که دا واجب نو بیا پیغمبر خو دلته جواب ورنکړو علی الفطرة ویل نو دلیل شو چې د اذان جواب واجب نه دی البته مسنون دی جی وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه ثم قال في الثالثه لمن شاء. ګوره په مابین د دوه اذانونو کې مونږ دي دوه اذان د تسنیه تغلیبا ده والتغلیب باب واسع يجري في الفنون كلها تسلمانی کیو نو سیب علیه رحمت د اذان او اقامت یادي چې اذان دی وکړو د اذان او اقامت په مابین کې مونږ پکار دي بین کل اذانین صلات بین کل اذانین صلات په دریم کې لمن شاء لازمي نه دي تر چا خوخه شمودي کې کوي خوخه نه ودی نه کې نو دا د ماښام په هغې کې به تاسو نه کوئ چې کوئ په دارقطني کې په لومبي جلد او 264 کې راغلي دي او سنن کبرا د بیهقي په هغې کې راغلي دي په دویم جلد 474 کې او بیا چې دی په څلورم جلد کې هم راغلي دي رسول الله فرمایي چې انا عند كل اذانين ركعتين ما خلا صلاة المغرب دا ما خام دا غینا غیر ما خلا صلاة المغرب عمدة القاری سلورم جل 194 میں کم دا حدیث راوڑے دا ما خام اغتی اواتو پا دی اعتراض دے وی دا دی حدیث مدار پا حیان بانے دے حیانو او پلاس رحمه الله تعالی دتا کذاب ویلے
احناف دپاره ما خلاص صلات المغرب والا روایت ضعیف شو. جواب دا دی چې جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په اللؤلؤ المصنوعه کې لیکلي دي چې در حقیقت حیان دا دوه راوین دي. یو دی حیان بن عبدالله الدارمی، قال الفلاس کذاب وکان سائغا، دا زرګرو دته چې دی فلاس کذاب ویلی دی. میزان الاعتدال د ذهبي دویم جلد 400 صفحه، لسان المیزان دویم جلد 389 او دویم دی حیان ابن عبید الله المصری. ګوره د هغه پلان نوم عبدالله و دارمی او د ده د پلان نوم عبید الله دی او دا مصری دی. وکان رجل صدوقا، دا رښتینی سړی. ذکره ابن حبان فی الثقات، کتاب الثقات د ابن حبان واړوه لومبی جلد 230 صفحه ده. دلته چې دی په دې حدیث کې چې کوم حیان راغلی دی مصري حیان راغلی دی چې ثقه دی، هغه دارمي حیان نه دی راغلی چې کوم ضعیف دی او طور باندې څه وکړي ملا صاحبه اعتراض وکړي. دا مسله شوه. نو لہذا دا ما خلاص صلات المغرب والا روایت ټیک شو. دونه دا چې رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه فرمایي چې مکروه به ورته نه وي، مکروه ورته موږ هم نه وایو. شاه صاحب هم په تقریر ترمذي کې دا وایي چې مکروه ورته موږ نه وایو، مکروه نه دي او بهتر دا دي چې ویې نه کړي د ماښام په هغې کې. ولې په دې کې دا منعوالی د غیر د وجې نه راغلی، د ماښام مونځ پې لیټ کېږي. ته به ورته ووایې چې په 2 رکعاتو به څه لیټ شي، وایي نه دی لاندې نه ته خبر نه یې. په نفل باندې 2 ودرېدل نو هغې 1 رکعات وکړو نو بل کس راغلی وایي دی ولاړ دي راشه ته هم ودرېږه. هغه 1 رکعات وکړو بل راغلی وایي دا تیار ولاړ دی ورې بیا ته هم اوسه 1 2 وکړه. داسې دا ټیم چې د جمع معلوم نه وي که نه د دې کلیو په دې جمع کې ډېر اختلافات راځي. یو پې ولاړ بل وایي چې دی پې ولاړ دی وایي زه هم پې ودرېده بل هم پې ودرېږي. دې کې دا جمع ډېره لیټ شي. نو د دې د وجې نه چې دی دا مکروه والی پکې دی، فی نفسه خو پکې ممنوع والی نشته دی. تقي صاحب دا وایي چې ته حرم شریف ته لاړ شې هلته خو د ماښام د بانګ نه بعد جمع نه وي، لیټي جمع نو خپل نوافل پکې تم کوه که ممنوع نه دي. ښه فرمایل. الفصل الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنين. ګوره د ائمو دپاره پیغمبر اسلام کومه دعا وکړله؟ د رشد او د هدایت. چې امام په هدایت وي نو مقتدیان به په هدایت باندې هغې به مقتدیان به هدایت ته راوغواړي. او چې امام په غلطه وي خو کار خراب دی. او مؤذنینو دپاره یې بښنه وغوښتله. ولې؟ ځکه دیو به د بر اذان خانې نه ښځو ته ډېر کتل، نو ځکه اللهم اغفر للمؤذنین. یا بیټې مه باندې دغه وکړي بانګونه وکړي، دا وجې ورلره ملا علي قاري ویلي. فرمایي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر 7 سنين محتسبا كتب له براءة من النار. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من راعي غنم في رأس شوية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي ودخلته الجنة. شذیه څه ته ویلی کېږي؟ یو غونډکی، یو عیسا غونډی د غره چې اذان کوي. يخاف مني ګوره دا یدېږي زما نه قد غفرت لربي وادخلته الجنة. جی. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 على كتبان المسك يوم القيامة عبد أدى حق الله وحق مولاه ورجل أم قوما وهم به راهون ورجل ينادي بالصلوات الخمس كل يوم وليلة. جی. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. جی. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأطرافهم واتخذ مؤذنا. تو ونیسه داسې مؤذن چې نه علي په اذان باندې اجر. دا دلیل شو په دې خبره چې په اذان باندې اجر اخیستل روا دي. ته داسې ونیسه چې نه علي
په دې باندې مستقل بحث را روان دی چې په طاعاتو باندې اجرت اغوستل روا دي که ناروا دي. جی وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقول عند اذان المغرب اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعائك فاغفر لي. وعن دا دعا په یاد یې زده کړئ. دا راوړاندې کېدل د شپې ستا دي، شاکول د ورځې دي. ورځ لاړه شپه راغله، اوازونه د بلونکو ستا دي. ماښام کې دا په یو ځل بانګونه شروع شي نو دې کې دا دعاګانې ښې قبلېږي. دا بانګونه الله نومونه یادېږي، دې کې کومې دعاګانې وغواړي دا مجرب دی. یو د غرمې په ټیم کې چې کوم دی برق وخېږي او د زوال نه بعد بانګونه شروع شي نو په دې کې هم دعاګانې قبلېږي. فاغفر لي، نو ښه دعا پکې څه ده؟ فاغفر. جی وعن ابي امامه رضي الله عنه وبعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا اخذ في الاقامه فلما ان قال قد قامت الصلاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قامها الله وادامها. وقال في سائر الاقامه كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الاذان رواه ابو داود. وعن انس رضي الله لا يرد الدعاء، نه رد کېږي دعا په مابین د اذان او د اقامت کې. د دې یو ترجمه دا ده چې اذان وشو لا اقامت نه دی شروع شوی، په دې منځکار کې څو منټه دي، په دې ټیم کې دعا نه رد کېږي. دا ډېر قیمتي ټیم دی. دویم دا دی چې دعا نه رد کېږي په مابین د اذان او په مابین د اقامت کې، چې کله اذان شروع وي په دې منځکار د بانګ کې، او اقامت شروع وي د اقامت په دې منځکار کې دعاګانې نه رد کېږي. جی وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان او قلما تردان. ډېر کم کرته دا دعاګانې رد کېږي. دعا عند النداء وعند البعث په وخت د جهاد کې، حين باقي يلحم بعضهم بعضا چې قتلي بعض لدي بعض، وفي روایت وتحت المطر چې کله باران د لاندې کوم ټیم دی. حافظ ابن حجر سے په دې باندې تحقیق کړی دی چې د باران دعا نه مراد دا ده چې کله باران شروع شي ته د باران له ورخوځي او سر ورته لغړ کړي. ستا په د سر په کپاره باندې چې کله څاڅکې ولګي دغه ټیم کې زړه کې دوا وغواړه قبلېږي. او باران بپاره سنت هم دا دی چې باران ته به وځي چې دا څاڅکې په تا باندې ولګېږي. کله به هم چې وایي په درس په ټیم کې باران راغلی، رشید احمدی گنگوهی رحمت الله علیه په دې بانه باندې طالبانو نه به ووتل چې زه دې باران خیر کوم چې شته که نشته. ور ووتو پټکې مبارک به د سر نه لرې کړو او سر به باران ته کولاو کړو چې باران به په سر ولګېدو نو بېرته به واپس راغی. د سنتو اتباع یې کوله. نو د دغه ټیم کې بارانه کې کوم ټیم کې دوا قبلېږي؟ په دغه ټیم کې دوا قبلېږي چې کله څاڅکې په تا باندې ولګېږي. دا یو سنت شو. باران چې ډېره موده بعد وشي نو د ډېرې خوشحالۍ اظهار هم پکې پکار دی. یو بل له ټېله به ورکوي په غورځول باندې ډېره موده بعد، دا مسنون دي. درېیم پکې کوم مسنون دی چې کله ګړز ګوز کېږي اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. دا څلورم پکې کومه یوه ده دغه دا دعا ده چې کله باران ډېر وشي نو اللهم حوالينا ولا علينا، بیا به پکې دا دعا ده کېده. دې طریقه او بل په دې د روژهدار دعا قبلېږي. د روژه ماتي په وخت کې نو حافظ ابن حجر وایي اصل کې د روژهدار دعا په څه ټیم کې قبلېږي چې کله دا خولې ته واچوي او دې د دیکه ورکړي نو دننه بدن ته روان شي، نو چې کوم ځای ته ورسېږي نو روژه به ماته شي. دقه حلق ته په دقه ټیم کې چې دا څه ټیم کې د ده دا روژه ماتېږي، په دې ټیم کې د دې په اړه کې دعا وغواړي، دعا به قبوله شي. جی وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤذنين يبذلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فاذا انتهيت فسل تعطى. الفصل الثالث عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان اذا سمع النداء بالصلاه ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي والروحاء من المدينه على 36 ميلا. وعن علقمة بن وقاص رضي الله عنه قال اني لعند معاويه اذ اذن مؤذنه فقال معاويه كما قال مؤذنه حتى
حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يتشهد فقال وأنا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. دولس كالج أذانكم مخي وكان رادا دولس وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة. ورا أذان وإقامت كسب نفرت إقامت أذان بني مليل زكاة ولكل إقامة 30 حسنة. ونفرض نمخال كنا نؤمر من تبع أمر كيش بدعاء سرا عند آذان المغرب. رواه البيهقي بالدعوات الكبير. هدايا بيوتس أذان سيد كراحت خبج نشتري خبج بهتر دالج فأودس شاردان كيوش